أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. د نننی درس تعلق چې د کوم آیاتونو سره ده، نو هغه آیاتونه د یهودو او د هغې د کردار سره متعلق د یهودو کردار دا په 13 امتونو کې د ټولو نه ناکاره او نامناسب کردار دی. څنګه چې الله تعالی پر قوم باندې مهرباني ډېرې کړې دي، نو د هغه مهربانو په بدل کې د قوم ناشکری ډېره زیاته کړې ده. دا بل خبره ده چې الله تعالی دی باندې کوم انعامات کړی دي، نو هغه مر انعامات په بل چا نه وکړي. قران کې چې وایي وانی فضلتکم علی العالمین، ما تاسو په مخلوقات غوړه کړی وي، او هغه غوړه کول دادي چې ډېر زیات پیغمبران په دې خاندان کې او په دې قوم کې راغلي، زرګونه پیغمبران او مسلسل پکې راغلي. بیک وقت به پدې کې 140 پیغمبران به موجود، او دا ټیک خبره ده چې څو وخت کې دا د دې خبرې لایق و چې دې ته فضیلت ملاو شي او دې ته غورواله ملاو شي. یقینا چې پدې کې ډېر زیات نیکان خلق تیر شوي دي، ډېر زیات نیکان، او دا سه بهترینه معاشره د دې تیر شوي ده. حافظ عماد الدین ابن کثیر پر خپل تاریخ البدایہ والنهایہ کې لیکلي دي، ما هغه کې لوستي دي چې د دې په زمانہ کې د بنی اسرائیل د عروج په زمانہ کې یو ځل د بنی اسرائیل یو بادشاہ دا وکتل چې په خپل وطن کې ګرځم او جایزه علم چې څوک عدل انصاف کوي که نه کوي او څنګه چل کوي خلق. نو بعد داسې خپل هغه جامع بدله کړه، ځان نه داسې یو مسافر جوړ کړو، په خپل وطن کې ګرځېده. یو دور دراز علاقې ته لاړ او هلته د یو قاضي د عدالت خوا کې دیره شو، او هغې قاضي ته یې وویل چې زه خو یو مسافر سړی یم او راغلی یم داسې ګرځمه دنیا کې سیلانی سړی یم، خو چې ستا خواله کومه مقدمه راشي نو ما له اجازت راکړه، زه به ستا د مقدمې هغه رویداد به زه اورم. نو هغه ورته ویل صحیح ده، راځه اوره. هفته تېره شوه، 10 ورځې تېرې شوې، 15 ورځې تېرې شوې، د قاضي په عدالت کې مقدمه رانله. نو ده دا خیال وکړو چې زه واپس به ځم نو چې بس مقدمه نه راشي. څنګه چې ده اراده وکړه په دغه کې ګوري نو یو 2 کسان راغله د قاضي عدالت ته. بدیم ورغه قاضي صاحب خواته کېناستو، اجازت یې اغوستې ده. هغه مقدمه دا وه چې د یو سړي ویله قاضي صاحب د دې سړي نه ماله انصاف راکړه. وایي څه چل دی، څه ظلم یې در سره کړی؟ وایي مسله دا ده چې ما د دې سړي نه ځمکه اخیستې وه، او هغه ځمکه کې ما یوه کوله، نو هغه یوې هغه اوسپنه یا هغه پاله څه شي ته ونښته چې ما هغه ځای راوکنسته چې مې کته نو هغه یو دیګ و، یو کټوی وه غټه، هغه د سرو زرو وه، په هغې کې دننه ملغلرې دي او سونه ده پکې او هیرې جواهرات دي پکې. نو هغه مې په ځای هلته پرېښوده، هغه یوه مې پرېښوده او رالم، او دې د خدای بنده ته مې وویل چې راشه
ستا په هغه ځمکه کې سره زر راختې دي دا دیواله زما د ځمکه وزګاره که پټي کې یې وکړو وایي دا د خدای بنده اوس زما د ځمکې نه هغه خپل هغه سره ته نه وباسي نو ده ته ووایه چې مهرباني وکړه دا خپله سونا او دا سره د دې پټي نه وباسي قاضي صاحب هغه بل سړي ته وایي ته څه ویره د سړي په باره کې هغه وایي قاضي صاحب دا زیاتی کوي زما سره دا پټی ما په ده خرڅ کړی نو چې پټی ما په ده خرڅ کړ نو دې کې اوس زما څه دي دا خو به دا سونه به هلې زما وی چې دا پټی زما وی نو پټی خو ما په ده خرڅ کړی اوس دا د خدای بنده زما نه غلی که دی په ما باندې حرام کور ته راوړي دا څه د خدای بنده عجیبه سړی اوس زه حرام پردی حق کور ته یوسم دی ما په دې ګناه باندې خامخا مجبوره کوي نو قاضي صاحب ده ته وایي ته د دې خبرې څه جواب کوې هغه وایي قاضي صاحب دا عجیبه سړی نه دی ما چې په څونه پیسو د ده نه پټی اخیستی دی نو هغه پټي قیمت او د دې سونې قیمت خو ډېر فرق دی په خپل منځ کې ما خو دله د پټي قیمت ورکړی د دې خو ډېر لوی قیمت دی نو خو ما نه دی ورکړی نو څنګه ما د ده نه دا دیګ وغه دا خو د پلار نیکه پټی به بس د ته پاتې دی د دې هغه ته وایي ته څه وایې د دې خبرې په باره کې هغه وایي صاحب ما ته د دې څه پته و چې په دې کې دننه سره دي او که په دې کې دننه تشې خاورې دي خو چې څنګه ما ته میلاو شوی دی داسې ما په ده باندې ور خرڅ کړو نو چې ما ور خرڅ کړو نو بس چې هر څه پکې وه د ده دین اوس ما ته خو دا پته نه وه چې دې کې دننه سونم ده نو څنګه چې زما په ملکیت کې و دا سونه پکې وه خو زما په نصیب کې نه وه او د ده په نصیب کې راغله اوس شعر ما خرڅ کړی زه څنګه د هغې سونه واله قاضي صاحب ورته وایي زه دواړه روغه وکئ نو صاحب روغه څنګه وکړو نو د یو وایي چې زه نه علم بل وایي چې زه د علم روغه نه کړي دا یو کس پکې قاضي صاحب وایي قاضي صاحب زه پکې راته یو تجویز پیش کوم وایي څه وایي دا چلو که چې تی واله چې موږ دواړه نه بېغمه شو قاضي صاحب ورته وایي د هوښیار ځانونه وایي ځان د ارامه نه بس کوئ او ما پکې غر کوئ یو خو ځمکه وه او د بل وس د یو مخکې وه او د هغوی د بل وس ده نو زما خو نه مخکې وه او نه مې وس ده نو زه څنګه والم په ما باندې ارام خوروئ قاضي صاحب سوچ کوي چې اوس د دې خلکو روغه به څنګه کوم آخر کار یې تپوس وکړو هلکه وایي ستا په کور کې بچي شته که نشته وایي او زما بچي شته څنګه بچ وایي زما خو یو زوی دی لوی سړی دی دومره مودې هغه ورته بیا وایي چې بل ته وایي چې ستا بچي شته که نشته وایي چې او زما بچي شته وایي ستا په کور وایي زما خو یو لور ده مشره پیغله ده ورکړی خو دې نه ده وایي نه بس وایي ما یو فیصله وکړه فیصله مې دا وکړه چې ستا د دې زوی او ستا د دې بل د دې لور نکاح ما وتړله دلته به نکاح وتړم او دغه پیسې چې څومره په دې پټي کې دا سونه ده که نه دا مې دې جینۍ له په مهر کې ورکړه او که نه منې نو ګوره جیل ته م بوځم یو سړی وایي یاره بس زما ماله خیرا نه کړم قاضي صاحب فیصله د هلک لی ورکړم نو زه پکې څه وکړم بل وایي چې زما لور لی ورکړم نو زه دا خو زما اختیار خو نه دی بس دی پوهېږه او کار یې پوهېږه او چې اوس نه منو قاضي صاحب رانه خفه کېږي او جیل ته م بوځي نو دواړه راووتل نو دغه ته تپوس کوي دا بادشاه دی ته تپوس کوي وایي دا راته ووایې چې دا ته چې کومه فیصلې کې نو داسې فیصلې هر څوک کوي داسې فیصلې هر څوک کوي که یوازې ته یې کوې هغه ورته وایي دا راته ووایه چې دا زه چې څنګه فیصلې کوم که داسې فیصلې څوک نه کوي نو آیا په هغې باندې به د اسمان نه باران راورېږي که کاڼي به پرې راورېږي دا زه چې کومه فیصلې قاضي صاحب ته وایي دا ته چې څه فیصلې کوې ټول قاضیان داسې فیصلې کوي په دې وطن کې نو هغه قاضي صاحب ورته وایي چې داسې فیصلې نه کوي نو بیا صحیح امید دی چې د اسمان نه د باران تمه کوي که د کاڼو تمه به کوي تاسو اندازه ولګوئ دا د بني اسرائیلو یو دور و چې په هغې کې یو عام زمیندار یو عام اغستونکی او یو عام خرڅونکی د هغې دا صورتحال و دا د هغې د عروج یو زمانه وه دې ته عروج وایي اصل کې چې وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین خو بیا په دې باندې یو داسې دور هم راغی چې بیا دې پیغمبران وجل بیا یې په الله اعتراض کو بیا یې نیکان صالحان په یو ورځ کې دي د 40 نه زیات پیغمبران وجلي دي په یو علاقه کې څومره پیغمبرانو سازش یې ورته وکړو دا ټول په دغه یو ورځ مړه کړل شهیدان یې
او بیا په دغه ورځ باندې مازیګر خلک را پاسېدو وایي چې یاره دا تاسو خو ظالمان یې، تاسو انبیا د خدای پیغمبران هم مړه هلکه وایي دا چې څوک په اعتراض کوي دا هم مړه کوي. او مازیګر جشن مناو کو، شراب یې وڅښل او ویل لکه جشن مناو که ایله دا ملک وزګار شو. سړی مازغه دی راله په مخه خواړه چې دا کوئ او دا مه کوئ او علم دماغ دمه شو. بیا دام دی کړي دي. قرآن دا وایي که نه چې لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. دا خلکو خبره الله تعالی اورېدلې دي چې هغه وایي الله غریب دی او موږ مالدار دي. وی الله غریب دی چې الله تعالی من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، الله له بسو قرض ورکی. وی قرض خو غریب سړی غواړي. یعنی الله تعالی وی چې زما د رضا د پاره د پیسې ولګول پر خپل غریب رور له ورکا، نیک صالح له ورکا، دین سکار په وکا، نو زبر دا داسې د لکه مال چې درا کړی د دا غیر دا واغسته چې دا خو خدای غریب دی او زماندار دی. نو د پیغمبرانو وجل په الله باندې اعتراض کول وی ید الله مغلوله چې غریبانان بشو کنه بیا به ید الله مغلوله د خدای لاس تړلی شوی دی، خدای خپل لاس تړلی دی، موږ سره نه راکړي. نو الله تعالی ځکه وایي چې ثم قست قلوبکم، زنم سخت شو، فهي کالحجارة د کاڼو په شانتي، او اشد قسوا د کاڼو نم ډېر زیات سخت. بیا د دې انبیاو سره د دې د معاملاتو د تاریخ الله تعالی قرآن کې د سورۃ بقره چې ته دا ټول د یهودو تاریخ ته ښیي. دې څه نه دي کړي، د نبی علیه السلام په زمانه کې دې څه نه دي کړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګ سازش دی کړی، زهر ورکړي نبی علیه السلام له، د وعدو مخالفتونه کړي، د نبی علیه السلام خلاف قومونه را پاسولي دي، سازش کړي، د مرګ سازش کړي نبی علیه السلام. خپ خبرو مبرو کې لیکن او نبی علیہ السلام یو ځل د بنو نذیر د علاقې ته تلو او نبی علیہ السلام ته ویل تکینه مونږ راځو څه خبره کو او به یو سړی ولګوي د برنه پکانه راواچوي چې مړ. نو دا د یهودو د دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دا عبد الله ابن سلام مسلمان شو کنه، عبد الله ابن سلام دا خو د یهودو د قبیلې نه. نو د نبی علیہ السلام ته د خدای پیغمبر زما د مسلمانی لا ما اعلان کوا د خلکو ته لا خیا مد د يهوديانو نه لک تاسو کا چې دا ته پته ولګی دا څنګه خلق دي. عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ کې نو له ځان له خلک راوغخت د يهوديان ورته دا وایي چې کیف عبد الله ابن سلام فیکم، عبد الله ابن سلام څنګه سره هغه وی چې خیرنا وابن خیرنا. عبد الله ابن سلام خو موږ د ټول نه غوړه سره دی او دا غپلار نکله موږ د ټول نه غوړو. وی که عبد الله ابن سلام مسلمان شي او کلمه توحید وای نو بیا وی چې هغه مسلمان شو بس موږ ټول مسلمانان یو بیا به څه شک نشته. هغه باندې زموږ دونه اعتماد دی چې هغه پتا اعتماد کوي به موږ منو. نبی علیہ السلام هغه ته تروزه چې هغه راغی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نبی علیہ السلام ته اوس بسکو نو هغه وی چې شرنا وابن شرنا ودا پیژنې ودا دون ناکاره سړی دی کړه دم د توبې کنه او د پلار او د لیکړ ناکاره خلق. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی چې اخسئوا یا اخوه القرده والخنازير، خنزران او شادوغان د چې الله تعالی جوړ کړیو کنه د دې بالکل لایق دی. وی اخسئوا قریشه د دې اخسئوا په بل ژبه کې زما په خیال په اردو کې قریشه تسوي دا له اردو درځي کنه حل چې اردو کې سپیته قریشه چې په پښتو کې وته څنګه ما یو قریشه نه په اردو کې وته سوي، په اردو کې وته دفع هو جاو نو دفع هو جاو سړی ته مړ وایي به خبره کنه. دا په عربی کې اخسئوا دا سپیته ویلې قریشه څوک ته وایي چخشه څوک وایي قریشه. ما په خیال چې ورکوټه کوترې نو هغه ته وایي چخشه چې هغه سپی نو هغه ته وایي قریشه. نو دا لفظ رسول الله صلی الله علیه وسلم یا اخوه القرده والخنازير، خنزران او شادوغان. د دیو جن خو صحابه کرامو په دماغو کې په ذهن کې ردی متعلق دا و چې د خدای پیغمبر دا خلق چې دا قابل اعتماد نه دي، دا بالکل قابل اعتماد نه دي. او همیشه د پاره دی د نبی له صلوات والسلام خلاف په سازشونو کې شریک. ځکه خو کعب ابن اشرف او دا سلام بن ابي الحقيق او دا ټول خلق دی به حج وی کولې د نبی له سلام
د نبی له سلام د بیبیانو نمونه به اغستو په یې پسې به شیرونه وي. نو دا د دې کردار د دې کردار په نتیجه کې د مسلمانانو په ذهن کې الله تعالی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبره ورواچوله چې دا هغه خلق دی چې دی په ټول عمر ستاسو خلاف لګي، ستاسو خلاف به دشمنی کوي، دا چرته ستاسو نه خوشالي. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. سو پورې تر دې مکمل مرګري شوی نه او د دې د خواهشاتو تابعداري نه کې داستانه مرګري کی. او بیا د را روانې زمانه د اخرنه زمانه د یو عظیم واقعي چې دا غي تعلق هم دلته د آیاتونو او د احادیث سره دی چې هغه عظیم واقعیا چې دا هغه فتنه چې دا هغه د دجال فتنه ده. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمایل چې دا دجال حمایت او د دجال تعاون او ملګرتیا به دا خلق کوي. یعنی دا هغه خلق نه چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دراتلو نه بعد بلکې د نبی علیہ السلام دراتلو نه مخکې د عیسی علیہ السلام په زمانہ کې د انبیاء سره مقابله د دې شروع شوه. د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام هم د ټول نلوي دشمنان داخله هغه وي موږ عیسی علیہ الصلوۃ والسلام له پانسی ور کړی. عیسی علیہ السلام باندې به عجیب اعتراضات کول، عجیب یره جستاره مرګري لاس نینځو ډوډۍ خوري، دا لازم ته خلک وي دا حواریین ستانه دي، دا لاس نینځو بغیر د لاس نینځو نه ډوډۍ خوري. نو عیسی علیہ السلام ورته وی چې ګوره پیغمبران خو تاسو وجلی دي، نو هغه درته ګناه نه ښکاري او زما یو ملګری کې دا عیب درا پیدا کړی دی لاس نینځو ډوډۍ خوري، نو دا ته عیب ښکاریږي. یعنی دا وړې غونډه خبره دا د اعتراض د لپاره بهانه جوړول او خپل غټه خبره چې دینو هغه شاته کول. دا د يهوديانو نو د ابتدا د عیسی علیه السلام د بعثت نه نیولې تر د قیامت دراتلو پورې د اسلام د ټولو نه لوی دشمنان په دنیا کې او د شیطان د ټولو نه لوی شاګردان او ملګری هغه د يهوديانو. بیا د يهوديانو کرتوتونه داسې دي چې دی په مختلفو طریقو باندې دي کله مخامخ ناراضي، څنګه چې قران وایي لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر. دي تعالی نیک پنه نه راځي. ورته تاسو ته پته ده د دې په ټوله دنیا کې د نبی له سنت والسلام نه دی خو تاریخ هم وګوره. دي داسې نیک پنه په میدان کې مسلمانانو له مخامخ نه دی راغلي. ډېر کم داسې شوي دي مسلمانانو له نیک پنه مخامخ راغلي، بلکې دی همیشه لپاره نور خلق را پاسې د اسلام خلاف. لکه تاسو ته پته ده عیسایان چې دي دا دوی خراب کړی دي. د عیسایان چې دي د دې په عقیده کې، د دې په فکر کې، د دې په نظریه کې د عیسی علیه السلام متعلق چې د عیسایانو دا اوس کومه عقیده دي دا په اصل انجیل کې خدا خبره نه وي. دا د تسلیث عقیده، دا د کفاره عقیده، دا قسم خبره خو په دې کې پولس وردن نه کړی دي. دا په حقیقت کې يهودي او د بیا ابتدا کې د عیسی علیه السلام ډېر لوی مخالفت کړی او بیا دا غي نرستو یو داسې ټیکنیک او داسې طریقې اختیار کړه چې عیسی علیه السلام هغه اصل مرګري رستو کړو په خپل ځان مخې ته. نو دا ډېر خطرناک خلک دی. د دې د خطرناکه هغه طریقه بنیادی ده چې دې مخامخ ته نه راځي، دا سازش کوي همیشه لپاره، دا خفیه سازشونه کوي. او د دې د سازشونو یو طریقه دغه ده چې دا د دجالي نظام حصہ ده. دجالي نظام د دې د لاسه په دنیا کې هغه خوريږي او هغه لګیا دی دار چا او دار کورته، دار چا کورته او دار چا فکر او دار چا دماغ ته ورس. نو دغه خبره چې دی هغه په دې نه درس کې مونږه د دجال متعلق کو. دجال چې دی دا د دجل نه دا لفظ اغسته شوی دی. دجل څه ته ویل کیږي؟ فریب ته، دوکې ته، سازش ته، یو شی په غلط رنگ کې پیش کول چې هغه خپل اصل رنگ پټي او په بل رنگ کې شی پیش کی، نو دې ته دجل وایي. د دجال دا تصور چې دی دا ډېر پخوانه دی. لکه نوح علیه السلام په حدیث کې راځي نوح علیه السلام هم د دجال نه خلق یې راولي دي او د فتنه دجال نه امان غوښته دي. او دا رنګ د نوح علیه السلام نه بعد هر پیغمبر د دجال له فتنې نه امان غوښته دي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دومره لوی فتنه چرته په انسانانو باندې نه دراغلي او نه پیراشي لکه د دجال فتنه چې ده. د دې وجه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په منځ کې دا دعا غوښته چې اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب
ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. دا هغه دعا ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مانځ کې خود حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ یو ځل د خپل زوی نه تاسو کو چې بچی ته مونږ کو وي او مونږ مې وکړو وي ته په مانځ کې د دجال له فتنې نه پناه وغوښته وي نه وي پاسه دا مونږ بیا وکړو. نو عام طور باندې دا دعا نه وایو په مانځ کې اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. مولانا مودودی رحمت الله علیه نه چاته پوښتنه کړې نو مولانا وایي زم په مانځ کې همدغه دعا په مانځ کې خامخا وي چې کومه دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د فتنه دجال نه د بچ کېدو د پاره الله تعالی نه غوښتل. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دجال متعلق د علم تدریجا ورکړی شو. تدریجا دا معنا ده چې ابتدا کې د صرف د دجال د فتنې مطابق او علم ورکړی دا ډېره لوی فتنه. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې که زما په دې موجوده وخت کې راښکاره شو نو بس زه پوره امداغه ده پاره او که بیا رستو راغی نو بیا الله تعالی په پناه کې زه تاسو ورکوم. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترغیب ورکړی دی په احادیثو کې دا خبره راغلی ده چې د سورۃ کهف ابتدایي آیاتونه لس یا آخرنی آیاتونه دا چې وایي نو الله تعالی به تاسو د فتنې دجال نه محفوظ کوي. د دې الله تعالی نه د دعا د غوښتو مطلب هم دا دی چې سړی په خپل وس باندې د دې فتنې نه نشي بچ کېدی. دا دومره لویه فتنه ده چې انبیاو ته خلک یېرولي دي او انبیاو د دې نه دعاګانې غوښتې دي چې الله تعالی موږ ته بچ کړي. دې نه بعد دویمه خبره ذهن کې دا کېنول غواړي چې د دجال سره متعلق دوه خبرې اهمې دي. یو د دجال شخصیت دی او یو د دجال فتنه ده. دا دوه څیزونه جدا جدا دي. ځینې خلک دا دواړه څیزونه جدا جدا ونه پېژني د هغې نه یو مشکل جوړ شي. حالانکه دا دوه څیزونه جدا جدا دي. یو خروج د دجال دی، خروج د دجال چې دجال په خپله بنفس نفیس راوځي او دا یو شخصیت دی، دا یو کس دی. د مسلم حدیث دی، د مسلم صحیح مسلم حدیث دی چې دا شابون دا جوان دی، جوان بالکل ځوان. اوس ته به وایې چې دا نوح علیه السلام په زمانه کې ته پیغمبر علیه السلام نوح علیه السلام ته امان غوښتی دی او د اوسه پورې ژوندی دی او دا ځوان دی. بس دا داسې یو خبره ده چې په دې نه زه پوهېږم او نه پې ته پوهېږي. دا دعا خو مه کوه چې خدای ما ته یې وښیي، ځکه چې فتنه ده نو امان ته غوښتل پکار دي. خو به هر حال دا یو داسې خبره ده چې د دې اوس خو خلک د دې یعنی په دې یهودو کې دوه قسمه ذهنیتونه دي. هغوی د دې مختلف قسمه توجیهات کوي، د هغې زه تاسو ته لنډه غوندې تذکره کوم. خو به هر حال قرآن او په سنت کې چې کومه خبره راغلې ده هغه دا ده چې دا یو شخص دی، دا یو سړی دی او د ده په باره کې باقاعده دا د ده داسې ګلګوتې د ګونجې یختۍ دي داسې پوهېږې په خبره باندې. د ده دا ښی سترګه چې کومه ده دا د دې انګور د دانې په شانتې پړته راوتې ده داسې. د انګور دانه نه یې غټه انګور چې په هغې باندې داسې زور کې داسې لږه غونې هغه دانه لږه داسې پلسمنه شوې غونته کي، ریپړه شوې غونته کي او ته پې داسې زور کې نو هغه د هغې هغه پوټکی ستا په لاس کې پاتې شي او هغه دننه روغ چې پکې دننه کم مواد نو هغه روغ داسې بټک داسې راوځي سیده. نو د ده دا ښی سترګه چې ده نو دا داسې بټکه غوندې راوتې ده نیغه، دا هم داسې ابنارمل غونته کې ده. او دا ګسه سترګه چې ده نو دا ممسوحتون، دا بالکل داسې ده لکه چا چې داسې یې خېړ کړي، داسې ولا امواره کړي، میټاو کړي ولا. او په دې ګسه سترګه باندې د پاسه چې دا کم وروزه ده نو دې باره کې په حدیث کې راځي چې دا زفرتون، دا داسې ناخونه غونته کې ده. یعنی دا داسې ده لکه د سړي دا نوک نه وي، دا نوک چې داسې پرې ګوته باندې دا نوک داسې د پاسه راغلی دی. دا ګوته هره ګوته په دې نوک کې د پاسه د دې نوک نه لاندې ده، دا نوک پې د پاسه دی. نو د داسې دا سترګه چې ده دا ممسوحه ده، دا بالکل داسې همواره شوې ده، دا سترګه پکې ښکاري نه او د پاسه دا وروځې چې ده دا پې د پاسه داسې راغلی ده داسې. نو تاسو اندازه لګوئ داسې ګلګوتې یخته، ګور داسې تاو یخته او یو سترګه بالکل داسې نیغه راوتې ده ښه او دا بله سترګه بالکل پټه او د پاسه پې داسې یو پرده راغلی. یعنی دا شکل د سترګو په لحاظ سره داسې نامناسب او داسې غیر متوازن غونته کې دی او دی ځوان او جوان خبرې کوي باقاعده. دې نه بعد د ده په نښو کې دا نښه ده چې دی به په دې دنیا کې ګرځي، دی به راوځي د یو ځای نه
کوم ځای نه به راوځي، مشرق نه به راوځي، ایران نه به راوځي. دا به هر حال دوه قسمه روایات دي. نو دی به په دنیا کې ګرځي، د ده دپاره او باقاعده سورلی. د هغې سورلی په باره کې چې په احادیثو کې کوم الفاظ راغلي دي، نو هغې کې داسې راغلي دي لکه د وریځې په شانتې به ګرځي. ممکنه ده چې د هغې نه مطلب داسې هوایي سورلی چې هغه بظاهر ښکاري نه لکه چې دا سورلی ده، خلک پرې نه پوهېږي چې داسې شی دی، خو هغه حقیقت کې هغه د سورلی یو شی وي او هغه داسې کورډ غونته کي. ممکنه ده چې هغه داسې سورلی ده هغه چې هغه د وریځې سره داسې مشابه وي چې هغه بظاهر لکه جهاز خو مونږ وینو چې دا جهاز دی او روان دی، خو چې وریځې داسې نو هغه وریځ د بلې وریځې په شانتې وریځ ده، نو څوک پرې پروا نه ساتي چې دا وریځ ده. عین ممکنه چې د دې مطلب دی. لہذا دا خبره خو په ذهن کې کېنول غواړي چې د اسلام نقطه نظر د ده په باره کې دا دی چې دا یو سړی دی، دا یو شخصیت دی، دا یو اداره یا یو ملک نه دی لکه څنګه چې زمونږ د عام مسلمانانو دا رایه ده چې دا دجال امریکا ده. ولې؟ وایي ځکه چې فتنه دجال ته په حدیث کې فتنه مال ویلې شوې ده، او هغه مال په ذریعه باندې د خلکو په ذهنونو باندې او په فکرونو باندې او په وسایلو باندې قبضه امریکا لګي. بیا په هغې کې د یوې سترګې ذکر دی، نو په امریکې په ډالر باندې یوه سترګه جوړه شوې ده. بهرحال دا زما خیال دا دی چې دا خبره خو درسته ده چې امریکایان د یو حده پورې د فتنې دجال په خپله هم شکار دي او د دې آلی کار هم دي. تاسو به ته یاري د بوش هغه بیان چې بوش ویلي و چې زه برای راست د خپل خدای نه هدایات علم. نو دی د کوم خدای نه هدایات علي؟ دا خبره به تاسو لوستي په کتابونو کې چې د امریکې یو صدر مخکې غالبا د پاکستان د جوړېدو په زمانه کې دغه خواوشا زمانه کې آیزناور د هغه متعلق خلک وایي چې هغه د دجال سره ملاقات کړی دی. دا مونږ په کتابونو کې لوستي دي او خلک دا وایي ځای په ځای په دې کتابونو کې دا لیکلي مختلف موضوعاتو باندې په دې دجال په دې سلسله کې کتابونه لیکلي شوي دي. نو د ځینو خلکو دا خیال دی چې دا د برطانیې یو جهاز دی اغوا کړی دی او دا برمودا ټرینګل برمودا تکون یو علاقه ده د فلوریډا سره خوا کې په امریکا کې یو سمندر علاقه ده او په کې ډېرې زیاتې جزیرې دي او په کې تقریبا 12-13 لاکھ مربع میل علاقه ده او په کې ډېر جهازونه غیب شو او ډېر خلک پکې هوایي جهازونه پکې غیب شو او بحري جهازونه پکې غیب شو او دا په دغه ځای کې چېرته دی او دغه ځای ته فلانکې لاړ هغه غیب شو او د امریکې یو نایب صدر و د هغه یو لور وه او هغه ډېره زیاته قابله وه هغه اغوا شوې ده هلته. د امریکې یو 4 کسه جوانان طالب علمانو د یونیورسټۍ هغه غیب شو، هغه چې بیا وکتل هغه د هغه ځای نه را پیدا شو. هلته خلکو کتل نه یو جهاز اغوا شوی او هغه جهاز چې بیا د هغې سورلی بیا نه وي او هغه بیا د دریاب سمندر غاړې ته لګېدلی او خلکو چې وکتل نو سورلی پکې غیب وي او جهاز. دا قسمه خبرې مونږ ځای په ځای په دې کتابونو کې اورو. والله تعالی عالم چې دا ټیک دی او که ټیک نه دی او چې ټیک دی نو د کومه حده پورې ټیک دی او د دې څه واقعي د دې تعلق واقعي د هغه دجال سره دی او که نه دی. بهرحال د دې شخصیت متعلق تا ته ما وویل دا خبره خو ته په ذهن کې کېنوه چې شخصیت یې په هر ځای کې چې دی خو دی دا یو شخص دی دا یو فرد. باقي دا خبره ده چې د یهودو د دې په باره کې څه رایه ده؟ د یهودو 2 قسمه آرا دي. د یهودو یو رایه دا ده چې دا بلکې په هغې کې د بعضې مسلمانانو هم دا رایه ده چې دا دغه چې دی دا دجال دا څوک وایي چې دا هغه سامری دی، هغه د موسی علیه السلام په زمانه کې چې یو کس و خلک وایي د هغه موسی نوم و. د تفسیر خازن لیکلی دی چې موسی د هغه نوم و. وایي دا هغه موسی علیه السلام د زمانې هغه سامری دی چې هغه سخی جوړ کړی و. بیا موسی علیه السلام ورته وایي چې فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس زورک شه او دا بیا دی چې ته ځنګل ته تللی دی او دا هغه سامری دی او دا دجال دی او دا د سامری توپ کارونه کوي. دا د سامری دا لفظ چې دی دا قدرتي طور د دې خلکو په ذهن کې ما ته یاد دي. مونږ واړو داسې نو دا ټیپ ریکارډ مونږ کره امشر رور مې راوړو نو ما پکې نعت کیسټ لګولی نو ما جومات ته یې وړو. زموږ په جومات کې چې کوم امام و نو هغه الله دې وبخي کاڼا استاد به مونږ ورته ویل نوم یې چاله نه ورته چې نوم یې و د کوم دی خو کاڼا په اسواق کې علاقه ده ممکنه د هغې به و نوم یې چاله نه ورته. بچي زمونږ همزوري ملګري نو چې ما هلته یې وړو ما پې بټن ولګوله او نعت مې پکې نعت و پکې چته د چا نعت به و نو عثمان ير دي. نو مولوي صاحب ما ته وایي لکه دا خو سامری دی دا دی ولې دې جومات ته راوړه؟ دا خو سامری دی
مطلب دا چې یو ناشنا شی چې هغې په توجیه څوک نه پوهېږي نو هغې ته خلک سامرۍ وایي. نو ما وروسته چې بیا د سامري متعلق دا مې واورېد نو د هغه خبر راته رایاده شو چې واقعي ده د خلکو په ذهن کې دا ناسته ده چې داسې یو شی چې د هغې نه اوازونه راوځي نو دا به هم د سامري کار نو دغه یو تصور دی چې دا هغه دجال. چا وایي چې نه دا هغه آصف بن برخیا دی چې کوم د سلیمان علیه السلام په دربار کې و او د سلیمان علیه السلام چې کله ووایي چې د دې ملکې بلقیس دا تخت به څوک راوړي نو قال عفریت من الجن، په جناتو کې یو سرکشه ووایي چې انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک، ستا د ځای نه د پاڅېدو نه مخکې به د دربار د برخاست کېدو نه مخکې به یې زه راوړم. خو قال الذي عنده علم من الكتاب، هغه چا ووایي چې د هغه سره علم د کتاب نه انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک، زه به درته اوس په دې ساعت حاضر کړم د سترګې په رپ کې. نو فلما رآه مستقرا عنده، چې ورته یې وکتل نو هغه قراره یې نیولی یو شی چې ته کېدې نو لا بیا هم څه سکند نیم خو خوځي که نه نو مستقرا هغه په ځای ولاړ. اوس دا څوک و او دا څنګه و؟ نو صحیح خبره خو زما رایې پایې کې دا ده د هغې تفسیر د هغې خلکو سره زما رایې متفق ده چې چا ویلي دي چې اصل کې دا عنده علم من الكتاب معنا دا ده چې د سره د آسماني کتاب علم او د عالم سړی و. د سلیمان علیه السلام صحابي و، په هغه باندې ایمان لرو. نو د سلیمان علیه السلام ته ووایي چې د بل چا ته خبرې څه ضرورت دی، خو ته پیغمبر یې د الله نه دعا وغواړه چې الله تعالی یې راولي. او سلیمان علیه السلام الله نه دعا وغوښته او بس حاضر شو. صحیح خبره خدا زما رایې په کې هم دا ده، زه په درس کې هم داسې رایې ویم. لیکن د عامو خلکو رایې دا ده چې نه دا د ده سره څه خاص علم و، د سره څه خاص قوت و. او د یهودیانو په کتابونو کې د هغه نوم دی حیرم آبیف، موږ چې ورته آصف بن برخیا وایو نو هغې ورته حیرم آبیف وایي. او د هغه متعلق د خلکو دا خیال دی لکه دا فری میسن چې دا کوم دا فری میسن چې د یهودیانو عالمي تنظیم دی ډېر پخوانی تنظیم دی. او تاسو ته به پته وي اوس هغه بله ورځ دا البرادي چې دی د مصر دا د مرسي د اقتدار د خرابولو نه بعد دی بیا تللی اسرائیلو ته او هلته کې بیا د فری میسن یو خاص اهمه اجتماع شوی و او په هغې کې باقاعده د بیا حلف اوچت کړ د فری میسن د رکنیت او هغې ورته څه ذمه دارۍ حواله کړې. او دا په دې وجه باندې اوس هغه د سیسي له دمکي ورکوي چې ګوره ته د اخوانیانو په دې جلوسونو باندې او د دې په دې مظاهره باندې ته په صحیح معنو کې ته ګزارونه پې نه کوې او په صحیح معنو کې دا خلک ته وژنې نه او دا ته پاسې نه اوس غلی نه، لهذا ګوره زه نه لاړم. نو د خلکو دا خیال دی چې دی ګنې د حکومت کې څه کمزوري را پیدا کړي، حالانکې هغه په حقیقت کې دا وایي چې دا چې څومره د له مخې له دا وي دا وژنه بس، ځکه چې هغه اصل کې د دې فری میسن رکن دی دا او هلته هغه حلف اوچت کړی په دې نږدې ورځو کې. نو د فری میسن چې کومې آبادۍ دي یا د هغې چې کوم هغه سلوګن د هغې چې کوم هغه نښه ده د هغوی د هغې چې کوم هغه انسګني ورته وایي ته د هغې چې کوم هغه شعار ورته وایي د هغې چې کوم نښه ده نو په هغې باندې هغې جي لفظ لیکلی دی جي. نو د جي مطلب عام طور باندې هغه خلکو ته دا وایي چې جي مینز ګاډ، جي معنا دا ده چې الله د الله تعالی سره دا موږ د الله تعالی د توحید قایل یو. خو د خلکو دا خیال دی چې کوم خلک دې باندې خبرې کوي هغه وایي د دې معنا دا ده چې هغه وایي چې د ګرینډ آرکیټیکټ آف یونیورس، د دې مطلب ده د ګرینډ آرکیټیکټ آف یونیورس چې دا جی اصل کې دا دی حیرم آبیف ته وایي چې دا هغه آصف بن برخیا دی او د دې متعلق د یهودو دا رایې ده چې دا ګرینډ آرکیټیکټ آف د یونیورس یعنې د کائناتو په تخلیق کې د ده ډېر لوی کردار دی، د ده ډېر لوی کردار. د دې ذهن کې دا خبره ده چې نعوذ بالله من ذلک دا خو مشرق قوم دی، مشرق قوم. نو هغه ګریټ آرکیټیکټ آف د یونیورس چې دی د هغې نه دی دا جي لفظ راغستی دی او دا د فری میسن دا د هغې یو خاص قسمه یو لفظ. نو دی وایي چې دا په حقیقت کې دا دجال چې دی دا دغه آصف بن برخیا یا دا حیرم آبیف دی او هغه به راځي دنیا ته او دوباره به را پیدا کېږي. دا خبره یاد وساتئ چې د اسلام خبره او دا خبره د دې مطلب دا دی چې دی وایي چې هغه حیرم آبیف چې دی هغه خو بیا وجلی شوی دی. څنګه وجلی شوی دی؟ د ده مو یو سترګه خوږ وه
یو سترګه خراب وه او دی بیا د سلیمان علیه السلام د وفات نه بعد چا د ده سره زیاتی کړی دی او دا هیکل سلیماني په دې مناره باندې او په دې هغه باندې بره خېجولی او هلته یې وجلی دی نو دوی وایي چې دا مونږ دوباره را ژوندی کوو بیا د دې هغه دوباره را ژوندي کولو ته دوی په انتظار دي او د ځینو خلکو دا رایه ده چې دا کلونینګ چې په دې ساینس کې دی په دې جینیټک ساینس کې د کلونینګ یو ډېر لوی اهمیت دی نو هغه وایي چې دا کلونینګ په حقیقت کې بظاهر خو خلکو ته دا ښکاره کوي چې د کلونینګ معنا دا دی دا په ساینس کې موږ یو داسې ترقي کوو چې په دې کې به تاسو ته هم فایده وي خلکو ته هم په دې کې فایده وي او د دې نه موږ یوازې دغه کار نه الو بلکې دې کې د زراعت او د نورو څیزونو او د انسان پیداواري صلاحیتونو د اضافي کار به د دې نه الو خو حقیقت کې د دې کلونینګ مطلب د دې په نسبت باندې دا دی چې دې هغه هیرم آر بیف چې دی هیرم آر بیف هغه دوباره را ژوندی کوي او د هغې هغه دوباره د راتلو په انتظار دي نو دې دپاره دي د دې کلونینګ په سلسله کې ډېر زیات مخکې ځي او دا د دې یو فکر دی یو طرز فکر په دې یهودیانو کې دا دی دویم طرز فکر په یهودیانو کې دا دی چې نه دا دجال چې دی دا هر څوک چې دی خو دا اوس ژوندی دی او دا شته لکه څنګه چې د ډېرو خلکو دا رایه ده چې دا په یو ځای کې محصور دی ما ته د دې خبره علم نشته زه په دې عقیده نه لرم چې دا د خامخا په برمودا ټرینګل کې ما ممکنه ده چې یو ممکنه ده چې نه ممکنه ده چې دا دې څه خبره کوي دا ټول دروغ وي ځکه دا خلک داسې نه دي چې دې په خبره اعتماد وکړي شي چې دوی وایي جازونه غیب شو رښتیا هم کېدی شي دروغ هم کېدی شي چې دوی وایي چې خلک یې غیب کړي دا رښتیا هم کېدی شي او دروغ هم کېدی شي خو به هر حال هر ځای کې چې دی خو د دې دا خیال دی چې دا به بیا دا چې د ده سره دا دومره ډېر لوی قوت وي نو دا قوت به د کوم ځای نه را پیدا کېږي او دا څنګه به را پیدا کېږي نو تاسو ته به پته وي په 1999 کې د اکسفورډ یونیورسټۍ یو پروفیسر دا ډاکټر ده ډاکټر سوسن هغې یو بیان ورکړی چې موږ په دې خبره کې کامیاب شوي دا 1999 کې هغې ویلي چې موږ دې کې کامیاب شوي یو چې د انسان د دماغو دا ډیټا چې ده چې په انسان په دماغو کې څه شی دي یو انسان موږ دلته باقاعده سملو چې د هغه په دماغو کې دننه څه نظریات او څه افکار او څه معلومات دي نو دا موږ باقاعده کمپیوټر ته منتقل کولی شو دا موږ کمپیوټر ته منتقل کولی شو او چې په دې کې موږ کامیاب شوي نو عین ممکنه ده که د دې ریورس ایکشن ته ووایې چې کوم یو شی چې د هغې ایکشن درست کېدی شي د هغې ریورس ایکشن هم کېدی شي او سړی دا ووایي چې دا خبره ممکنه ده چې موږ د کمپیوټر ډیټا د کیبل یا د یو بل ذریعې باندې موږ د انسان دماغو ته هم منتقل کولی شو او بیا د هغې یعنې دا د یهودیانو یو فکر دی چې هغې دا وایي چې دا بلکل عین ممکنه ده څنګه چې دا ممکنه ده چې د انسان د دماغو نه یو ډیټا کمپیوټر ته منتقل شي نو داسې په ریورس ایکشن کې دا ممکنه ده چې د کمپیوټر ډیټا چې دی هغه د انسان دماغو ته ور منتقل شي بیا تاسو ګورئ چې که فرض که په دنیا کې داسې وشي چې دا یو ډاکټر دی او بیا په دې میډیکل میدان کې به والو نو په میډیکل میدان کې چې څومره سپیشلایزیشنز دي په هغې کې یو 200 ډاکټران راولئ چې د ټولو نه ډېر زیات ماهرین دي او دا 200 ډاکټرانو هغه ډیټا د هغې د دماغو نه د کمپیوټر ته را منتقل کړي بیا د هغې نه بعد انجینران راولئ او د انجینرانو نه هغه ډیټا د ته را منتقل کړي بیا د هغې نه بعد جادوګران راولئ د هغې نه ډیټا ور منتقل کړي بیا د هغې نه بعد تاریخ دانا یعنی د دنیا جهان چې څومره ماهرین انسانان دي د هغې انسانانو کې د ټولو نه ټاپ ماهرین وګورئ او د هغې تمامه ډیټا د دماغو څه ته منتقل کړي یو کمپیوټر ته منتقل کړي او بیا به د دغه کمپیوټر نه دغه ډیټا مونږ د چا دماغو ته ور منتقل کړو د دجال دماغو ته نو دا به یو شخصیت داسې را پیدا شي چې داسې شخصیت به په دنیا کې بل نه وي د سره به علم وي د سره به جادو وي د سره به تیزي د سره دی به ادیب وي دی به شاعر وي دی به تاریخدان وي دی به زباني طور باندې هم چالاک وي دی به د ژبو ماهر وي دی به د ساینس ماهر وي دا د دې خلکو په دماغو کې دا د دې هغه فکر دی خپل زه درته دا نه وایم دا حقیقت دی که غلط دی خو زه درته د یهودو دا دوه ذهنیتونه وایم چې د یهودو دا دوه ذهنیتونه دي یو ذهنیت یې دا دی چې هغه حیرم حبیب به را ژوندی کوو د کلونینګ په ذریعه نو هغه په خپله باندې خو دوی ورته ارکیټیک اف د یونیورس وایي نعوذ بالله من ذلک چې د کائناتو په جوړولو کې د هغه حصه ده نو یقینا هغه بیا په دې پوهېږي چې د دنیا دا نظام بدل کړي او څنګه یې بدلوي دویم ذهنیت د هغې په باره کې دا دی چې نه
دا یو شخصیت دی، خود د ساينس د ترقۍ په نتیجه کې به د ذهن تم انا سيزونه ور منتقل کړي شي، د چا ذهنونه څومره ترقی کړي او دا غي په نتیجه کې به تمام سيزونه د دماغ ته منتقل شي او دی به دیو جنا عیسایانم پته نه دي او مسلمانانم پته نه دي او يهوديانم پته نه دي څوک برازي. مسلمانانو ته کلا ورځ دا غي وایي چې د دنیا نجات دهنده خو اصل کې عیسی علیه السلام دی. عیسی علیه السلام الله تعالی ژوندې اسمان ته خېجوله او بیا به الله تعالی راکوز کی او رابشي او احادیث کې دا خبر راغله دا او په قران کې دا خبر راغله. قران مجید بشمیره اشارات سلور 15 اشارات قران کې ماته معلوم دي چې ما په غور کړل دا غي نه معلومیږي چې عیسی علیه السلام براکوزي او بشمیره احادیث تسلط نزدې احادیث پکې هم دي چې عیسی علیه السلام برازي او هغه نه بعد به سکی نو خنزیر به مړ کی او جزیه به ختمه کی او شراب او دا سيزونه بند او جهاد به دومره حد پورې وشي چې بیا به غیر مسلم ختم شي او جزیه او ټیکسونه به بند شي او په ټوله دنیا کې به صرف د یو الله رب العالمین د بادشاہي کلمه یو کلمه توحید به پاتې شي، باقي کلمې به ختم شي. او د دجال متعلق ځان له ذکر دی په حدیثو کې. نو مسلمانانو ته خبره اسانه ده، مسلمانانو په نس کې خود دوو مسیحیانو تصور جدا جدا ده. د مسیح عیسی تصور جدا ده او د مسیح دجال تصور جدا ده. مسیح دته ملګریږي او مسیح دته ملګریږي. د مسیح دو مطلب مسیح یو معنا د مسح نه ده چې لاس په سړي راکاږي او سړی جوړيږي. نو عیسی علیه السلام په خلکو جلاس راخکل نو ابرئ الاکمه والابرص واحيي الموتى هغه به داسې برګي باندې او پړون باندې لاس راخکل به جوش په دې وجه ته مسیح او دجال هم دا کار کوي. ممکن ده چې دجال په ابتدا کې رضا نه ډېر خسړې جوړ کی، دجال په ابتدا کې رضا نه ډېر شریف او ډېر نیک انسان ده نه جوړ کی چې زه خسړې مدمونم کوم خلک د برګې په نتیجه کې ځان ترا مایل کی ډېر مصلح په حیث باندې یو نجات دهنده په حیثیت باندې هغه ځان دنیا ترا نه خته د دې وجه هغه ته مسیح و. یعنی عملا ممکن هم نشي د خلکو تصور دا ده، د خلکو تصور دا ده. احادیثو کې خدا راغلي دي چې دجال به غصه شي نو راوځي به. زه غو دې توجیه قائلم چې کومه پر احادیثو کې راغلي ده دجال به غصه شي. دې معنا ده چې دجال په یو ځای کې ناس دی او هغه تر دې دنیا متعلق باقاعده معلومات زی وعین ممکنه ده چې دا هغه چې کومه منسوبه ده په موجوده دنیا کې چې دا هغه خیال لري چې دا ارث زما په قبضه کې دي او زما لپاره کار باقاعده روان دي. تاسو ګوره ار یو شی زه په دې باس نه کوم ځکه چې بیا برانه تاسو خپکیږئ، خبره به زه پوره ایکسپلین نه کړی شم او تاسو کې ډېر خلک زمانه خپشي چې ښا دا زه جوړ د دجال علی کریم کني. په حقیقت دا ده چې په دې موجوده زمانہ کې چې دا څومره ادارې دي په دې ادارو کې باقاعده دا لاس دی او دا غي د لاس نه دا بالکل جدا نه دي. کمیډیا دا کړه صحت محکمه دا کړه تعلیم محکمه دا یعنی کړه دنیا کې چې څومره ادارې دي څومره ادارې کې دي نو په دې تمام ادارو کې باقاعده داغه د فکر خلق لګیا دی کار کوي. نو دې مطلب دا دی چې هغه ډېر په انتظار دی چې ما د پاره خو په دنیا کې ډېر میسټیک تیاریږي او خلک په انتظار دي چې کله به راوځي. لیکن عین ممکنه ده چې داغه د انتظار او داغه د سازشونو خلاف څه خلک را پاسه کار خو کیږي کنه، کار خو اسلام د پاره روان دی. نو عین ممکنه ده چې په دې یورپ کې یا په دې مسلمانانو کې یا په دې یورپی ملکونو کې داسې انقلاب راشي، داسې تبدیلی راشي چې دا د تبدیلی په نتیجه کې دجال غوسه شي چې خام ما خو د دې لپاره دا دومره انتظار کوي او دا دومره کارونه مې کول او دا دومره سواره پیاده مې ور خوشي کړو د دنیا ته چې دا به زما د طبیعت او زما د مزاج مطابق بکارو، دا خو زما د مزاج الټا کار وشو. نو دا په هغه وخت کې په ډېر په غوسه باندې براوځي. روایتونه چې کوم خبره ثابتېږي خدا شه زه دې قائلم چې په مغربي دنیا کې چې دا څومره ملکونه دي په دې کې برتانیا، په دې کې فرانس، په دې کې جرمني، په دې کې سپین او زما د یو دوست د فکر مطابق په دې کې ماسکو او دا بیلاروس دا هغه علاقې دي دا 15 چې زه نه پوهېږم چې په دې 15 علاقو کې به په کومه علاقه کې مخکې داسې د اسلام لپاره داسې خلک را پاسي چې د خلکو عقل به حیران شي. بالکل د خلکو عقل به چې خپ دي نه کوم د مسلمانانو لا دومره تعدادو دې کوم لا دومره خلکو. زه په دې عقیده لرم چې دا په څنګه چې په
سوره المؤمن کې تاسو ویلو چې وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ایمانه. رجل مؤمن د فرعون په دربار کې او د فرعون په خیال کې نه راځي زما په دربار کې د زمانه تر زوی مسلمان کې دی. زما دا رائے دا زما دا خیال له تاسو وایي چې دا څه نه دی نو نه خو زما دا رائے جوړیږي چې په دې یورپی ملکونو کې دا سره 15 ملکونه چې تاسو ما نمونه واغسته په دې کې دا څه خلک شته چې اغي د خپل مسلمانانه اعلان لا نه دی کړی او اغي په دې خبره په انتظار دي چې دا څه موقع به کله راځي چې موږ به خپل مسلمانانه اعلان کوو. ځکه د ډېرو خلکو متعلق معقول استل چې اغي د خپل مرګ مګنټنی مخ کې اغي د دې خبرې وي چې ما ټول عمر د مسلمان غوندې ژوند تیر کړی دی او زه مسلمان مرم. دا څه خلک شته په برتانیې کې علي الخصوص. نو زما په نظمانه خو اصل مفهوم دا دی خو د خلکو دا خیال لري چې نه دجال چې راځي نو د هغه طریقه به یاد آئی چې هغه به د یو کس د ظلم په مقابله کې د یو کس د ظلم په مقابله کې به هغه یو مصلح لکه مثلا په یو علاقه کې ډېر لوی ظلم روان دی ډېر لوی دهشت او ډېر لوی زیاتې د خلکو سره روان دی او خلک په دې انتظار دي چې یاره زمونږ څوک داسې دا درسي چا وکړي زمونږ فریاد چا واورېدی زمونږ داسې قیادت وی چې هغه د دې ظالمانو نه مونږ آزاد کړی. نو د خلکو دا خیال دی چې په داسې طریقه باندې به دی راوځي چې یو ځای کې یا په دې دنیا کې په ډېرو ملکونو کې لکه نن سبا چې تاسو ګورئ هر ځای کې ظلم روان دی. تاسو ته پته ده که نه یعنې د عربو دا قوتونه رو ضایع کېږي او دا خلک کې د یو بل سره په جنګ ور وستي دي. په دې مصر کې څومره ډېر لوی ظلم روان دی. نو عین ممکنه ده چې د دې دا تعداد او یا د دې دا لمن یا د دې دا خپې لږې نور وغځېږي او په ډېرو ملکونو کې هم داسې تحریکونه شروع شي چې هلته ډېر لوی ظلم شروع شي او هر څوک دا چغې وباسي چې یاره څوک نجات دهنده پکار دی او چې خلک وایي چې یاره بس هر څوک چې خو چې موږ د دې ظلم نه خلاص کړو. نو عین ممکنه ده چې د هغه یو فلسفه یا د هغه یو دجل او یو فریب دایي یو طریقې یو تکنیک دایي چې په خپله باندې هغه څه خلک سپورټ کړي چې هغوی په خپلو قومونو او په خپلو عوامو باندې ډېر لوی ظلم وکړي. د هغه ظلم په نتیجه کې بیا د میډیا په ذریعه باندې داسې فضا جوړه کړي میډیا خدایي په لاس کې ده داسې فضا جوړه کړي چې خلک د یو نجات دهنده په انتظار شي. اصل د هر چا په ذهن کې د یو نجات دهنده تصور خو شته نو خلک د یو نجات دهنده په انتظار شي او میډیا د خلکو یو داسې فکر جوړ کړي چې هلکه راغی په پلانکې علاقه کې یو نجات دهنده ورشئ په لاس باندې لاسنیوه وکړي او بیعت یې وکړي او هغه په ابتدا کې ځان یو ډېر ښه سړی ډکلیر کړي یو ډېر ښه سړی خلکو ته ځان په خلکو باندې ځان وپېژني زه ستاسو نجات دهنده یم او بیا چې کله هغه ته موقع میلاو شي نو هغه بیا د هغې نه بعد هغه خپل اصل روپ او هغه خپل اصل شکل راښکاره کړي. خو بهرحال د مسیح په دې معنا کې مې درته خبره کوله چې د مسیح یو معنا دا ده چې هغه به خلکو نمایي چې کېدی شي د نجات دهنده په روپ کې ځان راښکاره کوي نو په ابتدا کې به ځان نه ډېر ښه سړی جوړوي چې راځئ لکه زه دله دمونه هم کوم او زه دله دام کوم او زه دله دام کوم. نو هغه به مسح کوي په خلکو باندې لاس راکاږي نو دې وجه نه ورته مسیح وایي یا په دې وجه ورته مسیح ویلی کېږي چې مسیح د سیاحت نه دی دا میم پکې زاید دی. سیاحت معنا دار دی په دنیا کې ګرځي. نو عیسی علیه السلام هم په دنیا کې ګرځي هغه هم د ټولې دنیا حکمرانی او بیا چې دجال راشي نو دجال به هم بیا حکمرانی دجال به د عیسی علیه السلام نه مخکې راغلی هغه به د دنیا حکمرانی او بیا چې عیسی علیه السلام راکوز شي نو بیا به هغه د عیسی علیه السلام او د هغه په منځ کې به جنګ او عیسی علیه السلام به یې وژني خبره به ختمه شي. دې منځ کې البته یو خبره ده اگر چې هغه دومره ډېره زیاته ضروري نه ده او موږ له د هغې حل په صحیح معنو کې راضي نه هغه دا ده چې د عیسی علیه السلام د راتلو وخت او د دجال د خروج دا وخت او د عیسی علیه السلام او د دجال په منځ کې چې دا کومه آخري معرکه لړاویږي نو دا معرکه به آیا په جدید ټکنالوژي او په جدید وسلو باندې به کېږي او که دا به په قدیمو وسلو کېږي. ظاهره خبره د نبی علیه السلام خو د نوو وسلو نومونه نه دي اخیستي. نبی علیه السلام خو د هغه زمانې د وسلې نه اخیستی دی. لهذا د ځینو خلکو رایې دا ده چې نه د هغې نه مخکې به یو ډېر لوی جنګ بل کېږي. د عیسی علیه السلام او د دجال د دې جنګ نه مخکې به یو بل جنګ کېږي چې په هغه بل جنګ کې به د دې دنیا د تمام اسلحې او د جدید نظام او د هر څه به ختم شي او بیرته به خلک هغه ډانګو او هغه تبرونو او هغه غشو او هغه لیندو ته کښېني او اخرنی بل جنګ چې بیا کېږي نو هغه به بیا په دغې غشو په لیندو په تورو په تبرګو باندې به هغه لړاویږي او عیسی علیه السلام او د دجال به بیا زمانه هم هغه
او دا معنی ممکنه ده چې نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر تورې او د غشي او د لیندې او د دې سيزونو نمونه اغستې دي چې په هغه زمانه کې د اټم او د میزایل نوم اغستې وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو پیژنده، خو د اټم او د میزایل د جوړېدو پورې به د خلکو ردی څه مطلب اغستې چې دا څه شی دی. ظاهره خبره د نبی علیہ السلام خو خلک پویول. نو دویم نقطه نظر دا دی چې نه دا ضروري نه ده چې دا اسلحې دې ختم شي، بلکې عین ممکنه ده چې هغه هم په دې اسلحو باندې د هغه سره هم دا اسلحې او د مسلمانانو سره هم دا اسلحې او په دې اسلحو باندې به جنګ کوي. او نبی علیہ السلام کله تورې نوم اغوستی دی نو دی په دې وجه اغوستی دی چې په دې تېر 1400 کاله کې خو خلکو هم دغه تورې پیژنده. نو دا یوازې نبی علیہ السلام زمونږ د زمانې دپاره خو پیغمبر نه و، دا خو د ټولو زمانې دپاره پیغمبر و. نو د تېرې زمانې خلکو به بیا د دې څه مفهوم په ذهن کې اغوستی. دا دواړه نقطه نظر دي او زه به هر حال نشم ویلی چې په دې کې زیات راجح نقطه نظر کوم یو دی، دا به الله رب العالمین ته پته چې اصل صورتحال څه دی. بهرحال دا څه مختصر غوندې خبره مې تاسو ته کوله چې دوه خبرې جدا جدا دي. یو فتنه دجال ده، نو فتنه دجال کې دا د یوه دنیا ګیره ده، او یو عین خروج د دجال دی چې دجال په خپله بنفس نفیس په خپل شخصیت راښکاره شي. نو هغه د هغه شخصیت راښکاره کېدل دا خبره ده نه خلا پاتې ده. پاتې شو فتنه دجال. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د فتنه الدجال نه امان غوښتی دی، او د بخاری او د سنن ابن ماجه په یو روایت کې فتنه الدجال فتنه المال ته ویلې شوی دی. د فتنه الدجال ترجمه نبی علیہ السلام کړې ده په فتنه المال باندې. ځکه چې اوس تاسو ګوره چې په دې موجوده زمانه کې په صحیح معنو کې چې ګوره نو دا څومره چې خلک د ګمراهۍ لارې اختیاري د دې بنیاد هم دغه مال دی، مال. او دې ته فتنه دجال ځکه ویلې کېږي چې د دې هغه اصل شکل چې دی هغه پټ دی، هغه اصل شکل د دې ښکاره نه دی. اصل شکل د دې دا دی چې دا خلکو د فایدې یو شی دی. تاسو به حیران شئ او د ما سره به تاسو په دې کې اختلاف کوئ. زه ملګرو ته دا خبره کوم، زه یم تاسو چې دا انټرنیټ استعمالوئ که نه، نو دا د ساده توب کار دی چې سړی خپل تمام ذهن او فکر راوالي او د انټرنیټ ته ورواچوي چې ستا څه معلومات او څه علم دی. نو ته ویلې چونکې ما سره نیټ دی او ما سره په موبایل کې نیټ دی او ما سره خپل دا زما خپل ډیټا ده او دا زما خپل بالکل محفوظه په دې کې پرته ده. دا سوال نه پیدا کېږي چې په دې کې ستا ډیټا محفوظه پاتې شي. دا تا ته خو به ستا په ځای باندې ته به کتی شي عبدالله به نشي کتی، عبدالرحمن به نشي کتی، خو زه دا نه منم چې دا به بل څوک هم نشي کتی. د دې څیزونو لازما یو کنټرول روم دی. دا ضروري نه ده چې دا هلته ستا دا پاسورډ او تا دا کومه چې ورله تاله لګولې ده دا تاله خو ستا دپاره تاله ده، خو دا عین ممکنه ده چې د دې کوم کنټرول روم دی هغې دپاره د دې تالې ضرورت نشته. هغه ته بغیر تالې نه ستا دا ټول څیزونه راښکاره دي. ځینې ملګرو سره دا ګپ لګوم، زه یم ګورئ د دې دا نومونه او د دې دا ټرمینالوجي او دا اصطلاحات څنګه دي. وینډو ده، هلکه وایي وینډو یې ورته وکړه. وینډو تاسو ته پته ده وینډو د څه مقصد دپاره ده؟ وینډو د دې دپاره نه وي دا زما کور دی او دې کې دا چت دی او دا زما کمره ده او دلته دا وینډو ده. نو آیا دا وینډو ما د دې دپاره پرېښوده چې تاسو دې کې دننه په دې کمره کې تماشه وکړئ، که دا وینډو ما د دې دپاره پرېښوده چې زه د دې کمرې نه بهر ستاسو تماشه وکړم؟ تاسو څه خیال دی؟ وینډو خلک د څه دپاره په کور کې پرېږدي؟ دې دپاره یې پرېږدي چې دا د بهر خلک زما د کور ته دننه تماشه وکړي او د بهر خلکو ته هغه معلومات وشي چې بغیر د دې وینډو نه هغه ته دا معلومات نه کېده چې راغلی نه یو د دې کړکۍ په ذریعه دننه راشي. نه جی، وینډو خلک د دې دپاره نه پرېږدي چې د بهر خلکو ته د دننه معلومات وشي. وینډو خلک دې دپاره پرېږدي چې په دې وینډو نه دننه څوک دی چې هغه ته د بهر معلومات وشي او بهر خلکو ته پته ونه لګي چې موږ څوک ګوري. لہذا زما دا رایه ده چې دا په دې کنټرول روم کې چې څوک دی نو هغه چې تا راګیرئ او تا ته وایي راځه، نو دې معنا دا ده چې هغه تا مطالعه کوي، هغه تا سټډي کوي، هغه ستا متعلق معلومات حاصلوي، تا نه د ځان متعلق معلومات هم هغه ورکوي چې کوم د دې دپاره ضروري چې هغه تا سټډي کړي. زما په خبره تاسو ورسېدې. داسې د وینډو سره دی نه اخوا یو بل لفظ دی مثلا نیټ. نو نیټ څه ته وایي؟ نیټ جال ته وایي. جال د څه دپاره؟ چې کوم سړي جال جوړ کړی دی او ته د هغه جال له ورځې نو دې معنا څه ده؟ هغې معنا دا چې ته په جال کې ګیرېږي. او جال چې د چا په لاس کې دی نو نیټ خو ستا په لاس کې نه دی که نه، دا نیټ خو د چا جوړ کړی دی، د دې کنټرول چې د چا په لاس کې دی نو جال د هغه په لاس کې دی.
او هغه د دې لپاره د خپل سیستم ته د جال دا نوم د دې لپاره ورکړی جال دې د دې لپاره چې بده کې خلک راګیریږي او دا څنګه راګیریږي نو کته زمانہ تاسو کې څنګه راګیریږي نو ته په دې باندې پوه نه دا نن سبا د په ټوله دنیا کې د پاکستان کې مسرور شروع شوی دی په بهر دنیا کې تقریبا دا ډیر زیات دي څوک چې د بهر ملکونو بین الاقوامي سفر کوي هغه به لازما دغه تمام ډیټا هغه تقریبا ارچاته معلومه ده امریکای ته معلومه ده او امریکای کې دا په کوم ځای کې پراته ده بل داغه نه علاوه کې د شي په دا په تل ابیب کې پراته یي کې د شي دا په بل ځای کې پراته چرته وایي په خبره باندې البته چې کوم شناختی کارډونه ایشو کیږي پای کې باقاعده دنه یو چپ لګیدل دی ستاسو خیال لږ دا چپ زمانه لپاره مفید دی ځکه زه به ورکیږم نه او حقیقت کې چې دا رچا د پاره جوړ کړل دی هغه وایي چې تبم نه ورکیږي خو زمانه بم نه ورکیږي تر هغه هم نشي ورکیږي ته چې په کوم پوینټ باندې نو هغه بالکل په پن پوینټ باندې تا معلومه ولې چې ته په دې وخت په کوم ځای کې ستا موجودګي په کوم ځای کې ستا موقعیت چې ده ته په کوم ځای کې اوس پرې دی کې ته په صحرا کې شناختی کارت خو تر جیب نه لري کولای نشي دا رو دې معنا دا چې دا جال دی جال کې رو تا راګیری دا موبایل دی تاسو ګورئ د نن مخ کې تقریبا تو وایا چې د نن نشل کاله مخ کې چې د موبایل دومره عام استعمال نو چې چا سره دا شی نو دا په شو کېدو اندازه لګوي بیا داغه نه پس اوس تاسو ګوره د دې قیمت تقریبا په پاکستان کې دنه په مسلمان دنیا کې دنه یعنی یو بیکار چې ګډي ساتي او بيزي ساتي کنه هغه هم د دې نه بغیر پرې نه خودو چې هغه په لاس کې دا ورکړی نه بیا داغه نه بعد د دومره ارزاني دار شي ګرانيږي او د ارزانيږي تاسو ته پته ده یعنی زه دا مثال ډیر ورکوم ما ته یاد دي په 1980 کې هم په کراچۍ کې سره رشتہ دارانو ما کراچۍ ته ټلیفون کو نو مردان کې چې هغه ایکسچینج ته ورنوي تارون هغه 3 منټه ویاله کا 3 منټه ټلیفون بکې نو 3 منټه ټلیفون کو چې 120 روپے زمانہ واغست او ما ته یاد دي په هغه ورځو کې زمونږ د کورونو په خوا کې دا اوس چې په کې زمونږ کورونه دی په مردان کې د دې سره په خوا کې په 120 روپے باندې مرلس مکوا 120 روپے مرلس مکوا مرلس مکه چې واغ اورته کې په 120 و او د زمانہ د 3 منټو کراچۍ ته 120 روپے غشته نو مرلس مکه نن سبا التپه 1 लाख روپے نه ملاويږي تاسو زما په خبره ورسېدي اوس دا چې 120 روپے د هغه زمانه 120 چې ده هغه پرې ده چې د دې زمانه 120 روپے نو تر ته وې ته په انګلند ته امریکا ته او سعودي ته او چین او جاپان ته څونه خبرې کولې شي دا مطلب دا دونه ارزانه چې ته په دې کمره کې ناشې او دا بل سره په دې بل کمره کې ناشې نو دې مطلب دا چې ته یې رسور پاسه مخمه کوو چې ټلیفون ورته وکم ته خبر دې مطلب دا دی چې دا باقاعده غواړي چې د خلک سوي د خلکو د ذهنیت ټول را میدان ته شي وایي په خبره دا یو بل لفظ براوالو ویب شتو سپایډر ویب چې هغه دا څه شی وته په پښتو کې هغه جولاګي د جولاګي کور دی بیت العنکبوت د جولاګي کور د څه لپاره جوړي وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت د اسلام په مقابله کې او توحید په مقابله کې وردا ډېر اوهن دی او اسه چې چا جوړ کړي دی کنه هغه جولاګي چې ځان دا کور جوړ کړي او ته په دې انتظار التناسي چې خیری ماشه برازي او په دې کې بنخلي چې ماشه راشي او په کې ونخلي نو هغه بیا چې د تلو نه بد دی په قلار د لپاره خوراک دی نو دې ته دا ویب سایټ مطلب دا نه چې دا ته د جولاګي نو دا جال دی دا کړکې دا چې دې کې تا ګوري دا جال دی چې دې کې تا ګيري دا د جولاګي کور دی چې دا د ښکار د پاره جوړ کړی دی نو دې معنا دا چې دا په حقیقت کې بظاهر دا دجل دی ته وایي چې ته په دې دوکه کې چولې دا ست فائدہ ده دینه او یقینا موږ ته د استعمال نه بغیر کار کیږي نه خو په کار دار چې مسلمان د دې بالکل هغه ناگزیر استعمال کوي ناگزیر استعمال دار چې خپل ذهن او خپل فکر دې تمام والا کوي خپل تمام معلومات او خپل تمام ذهنیت او فکر دې تمام والا کوي دینه دومره کار له جواب دینه کارواله چې دستانه کار لري هغه دې کې بیا غلې کېږي خو بهر حال شیخ خدا غده نو دا مې ته وی چې د دې نظام د فتنه ده
د دې دا بانکینګ نظام د موجوده زمانه د سعودي بانکینګ نظام دا فتنه دجال ده د دې جدید تعلیمی نظام د دې دنیا دا فتنه دجال ده دا جدید تمام ادارې چې د دنیا دی او په دې کې دنه دا په کومه طریقه څه شي کیږي او دا هیومن ریسورس ډپارټمنټ چې پکې جوړ دي چې تا ته وایي جرازه چې ستانه د کار سره جوړ کو نو دا تمام حربې دې ته دا دجال دا فتنې لاسونه رسیدلې دي څوک په پويږي ولینه څوک په څه کنه پويږي چې موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې تاسو ما نه غواړئ چې الله تعالی ما د فتنې دجال نه بچ کی نو پتا شو کې څومره کسان دي لاس اوچت کې چې هغه په هر منځ کې د فتنې دجال نه امان غواړي هغه کسان لاس اوچت کې دوا حاجی سالو پنځه شپږ و اته لس دولس هغه درې هغه د سوالس پنځلس ماشاءالله نو په دې ټوله مجمع کې 15 کسان 15 نه 20 خو نه دي ټول پره دا ټوله مجمع کو سمره نو چې پیغمبر علیه السلام د تویل دي چې د فتنه دجال نظام ساته او د الله تعالی نه غواړي چې یا الله ماته بچکا نو د دې یو معنا دا هم ده کنه چې د فتنه دجال نه د الله تعالی نه د بچ کېدو دعا کې نبی په دې پوېږم چې د فتنه دجال څه شی دی نو چې ته د الله تعالی نه غواړې ته زموږ زه په پوېږم نو ما یو ځل په یو جنازه کې خبره کوله ما ته چې د شیطان زمونږ د بابا نم مشر دی د آدم بابا نه سره په عمر کې مشر دی نو ما استبسونه عقل ولري چې شیطان نه د خپل تجربې په بنیاد خلاص شي نو ته به هم څومره عقل ولري چې ته به د دجال د فتنې نه په خپل تجربه خلاص شي نو د شیطان نم د بچ کېدو یو لار ده چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا الله تعالی مون خو دغه شینه نشو بچ کېده دا خو زموږ د نیکه نه مشر دی نو دا خو زموږ خو د انسانانو دا ټول تار چلاو او دا ژوند د په مخ کې تیر شه دنه به موږ څنګه بچ کېږو نو موږ د خپل وسه او قدرت نشو بچ کېده مولا تم ته بچ کا نو دا چې دا دجال هم دی چې د دنم ته په خپل عقل او په خپل سوچ او په خپل فکر د فتنې نه نشي بچ کېده دا خو لا راوته نه دی دا خو لا هغه فتنه ده دا خو دا هغه ها ساده شنو هغه یو جال دی چې خور دی او دا غینه د خلک د بچ کېدو چې څوک پیژني نو هغه په آسانه نشي بچ کېده او چې څوک نه پیژني خو په خود ګیر او ګیر دي نو سوا د دینه د بل لار نشته د الله تعالی نه امان غواړه هر جمعه پرز یا د جمعه په سوره الکهف وایا د سوره کهف اولنی اخرنی آیاتونه یاد کا په هر منځ کې د الله تعالی نه د فتنه دجال نه د بچ کېدو دعا غواړه نو دا لار باقی بات شو دا چې څوک دی او څنګه براوزی نو موږ له خدای الله تعالی دغه فتنې نه امان راکړي وایي په خبره باندې او چې بیا زمون په ژوند کې راوته نو ښکارا خبره ده بیا هم د الله تعالی نه امان غواړو خو فتنه معمولی فتنه ده غواړي تماشا نه ده چې ستاسو خیال دي ها لکه دې مکه خلکو به نبی له سلام ته پوښتنه کو د قیامت به کله راځي الله تعالی وته چې به خمونوزه دا څه تماشا خو نه ده کبورت ثقلت فی السماوات والارض دا ډېر درنه خبره ده دا به تماشا خو نه دا ټول کائنات خوځیدل دي نو ټول کائنات خوځیدل تاسو وړه خبره ښکاری چې ته ارمان کې جدا بکله راځي به تماشا نو دجال هم څه تماشا نه ډېر خطرناک شی الله دې مولا د فتنې نه امان بدغه مر خبره واره ازدکه او دا آیاتونه او دا حدیث واره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشركوا یقینا تبیا مې سخت انسانانو د دشمنه په لحاظ د ایماندارو د پاره يهوديان د ایماندارو د پاره باندې دشمنه کې د ټول نډیر زیات سخت شو کی يهوديان والذین اشرکوا وکسان چې مشرکان دي مشرکان دا هم ډیر زیات سخت او نن ته ګورم د يهوديانو او د انډیا والو څنګه دی بل سره رابطي او لازم موږ په کې ځنې یاران ور سره رابطه کې ابل او دلته چرته یو میټینګ شوه او پای کې زمونږ د ملکم یو ذمہ دار کا شریک شوه دی او هغه دغه سفیر چې دی په امریکا کې چې د اسرائیل سفیر دی هغه له ډوډۍ کړی دا او زمونږ پکې یو کا شریک شوه دی د پاکستان یو ذمہ دار کس او هغه بیا دونه په موضوع کې شوه دی چې خیر زر تر زر زمونږ تعلقات قائم شي په دې په خبره نو زه خو سوال نشم خو بهر حال دا ویلې شم نو ډېر کمزوري خو زموږ رب ډېر زور ور دی چې بهر حال دا تعلقات قائمول د ډېر خلکو ارمانو
خدا ارمانونه بډیر خلق قبر ته یوسي دا ارمان به چا پوره نشي ان شاء الله العظیم. ولتجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى او یقینا ته بیا مومن نږدې پر انسانانو کې دوسته پر یاد ایماندارو د پاره کسان چې هغه وي موږ نصرانیان یو. نو چې څو پرځان ته نصرانیان وای نو اوس پرځان ته نصرانیان نه وای اوس پرځان ته کرسچن وای. یو معنا دا دویم دا چې قران ویلو جزالک بان منهم قسیسین دا په دې ورځ په دې کې ډېر لوی علما دي ورهبان او تارک دنیا فقیران دي وانهم لا یستكبرون او دي تکبر نه کوي. درې خبرې پچا کی ناغي به مسلمانانو سره مینه نو وسم پکې ځنې د خلک پیخيږي. لکه تا ته ما درون ویلیام یو مثال درکړم چې هغه د نبی علیہ السلام ډېر لوی تعریف او د اسلام ډېر لوی تعریف کړ. یا ایها الذین آمنوا ایماندارو ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الكتاب کتاسو خبرو منه دا یو ډلې دای کسانو چې ته کتاب ورکړی شوی دی یعنی يهوديان يردوکم بعد ایمانکم کافرین تاسو واپس کړئ خپل ایمان ورستو کافران. دا څه خلک وو پر يهوديانو کې هغه د انصار په خپل منځ کې د اختلاف د پارس شیرونه وی او دی یو بل سره په جګړه ورواړه ول دا غي واقع الله تعالی وتعالى دې خبر نه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى او بالکل نه خوشالي ګستانه يهوديان او نه عیسایان حتا تتبع ملتهم تر دې دې تابعداري وکړه دې د دین. قل ان هدى الله هو الهدى ورتوا هدايت الله تعالی دغه هدايت ده. ولئن اتبعت اهواهم او کچرت تابعداري وکړه دې د خواهشاتو بعد الذي جاءك من العلم پستا علم نشتا تراشی نمالک من الله من ولی ولا نصير نبی استاد پر الله تعالی طرف نه دوست او مددگار. فبما نقضهم ميثاقهم بالآية پدې ور چې دی ما تکړې خپل وعده لعنهم من دی پلانت کړه د يهوديان الله تعالی وي ما پلانت وعده ما ته وجعلنا قلوبهم قاسية او من دريزون سخرا يحرفون الكلمة عن مواضعه الله خبر به بدل ولې د خپل زینونه د آیاتونو غلط مطلبونه به بیان او غلط معنی به کولې. ونسوا حظا مما ذكروا به او دې رکړې رلوي صدا آیاتونو چې دې ته نصیحت ورکړې شوی د الله د آیاتونو نه نصیحت نه است. ولا تزال تطلع على خائنة منهم او مشبت خبرېږي د دې په یو خیانت باندې الا قليلا منهم سوا د لګونه پدې کې لږ خلق پکې خدي او مسلمان نه ابک مسلمانۍ کې لکه عبد الله ابن سلام نفاف عنهم ما في ورته کا واصفح مختنوا ان الله يحب المحسنين بشک الله تعالی محبت ساتي دغه عمل کوونکو سره. لیکن کله وي مختنوا ونه د صلح زمانه ده او کله بیا وي مخوته ورواړه نو اغایاتون تابع اوریدل چې بیا وي مخوته ورواړه نو به بنو قریظه بیا په یوش پکې ټول مړ کړل. راځي په کې وای مختنه واړه ونه د آیاتو ته معلومي او چې دا مخوته ورواړه ونه دا وته بیا نه معلوم نو دا دواړه یاد وا دا مطلب. وقولهم وقدي وجه الله تعالی دی په غضب کړی دی او پلانت کړی دی چې دی وای ان قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله من وجل دی مسیح عیسی زوی د مریم چې د الله رسول الله یعنی وای خپې جن چې د الله رسول الله کوم ملک نو دا چې بدبخت قوم بلانت کیږي نو څوک به پلانت کیږي. وما قتلوه دی وجل نه دی وما صلبوه دی پانسی کړه نه دی ولکن شبه لهم لیکن معاملې دی ته غډ وډ شوی بل سړی پانسی کړه دی بل سړی پانسی کړه کني د دې مې د وینا مطابق کدا عیسی علی السلام به او هغه ویل چې ایلی لما شبقتنی خدای زری چاته پرې خودم نو ته خو ته دا خدایم دی او هغه وایي چې خدای بل له نبی بر دې خبره څه توجیه کې دا مطلب دا دروغ وایي دې ته پته نشته. وان الذين اختلفوا فيه وكسان چې اختلاف کړی دی عیسی علی السلام د اخرنه حصے په باره کې چې د جون اخرنه حصہ سوا شو لفي شک منه دا په شک کې دي دا عیسی علی السلام په باره کې مالهم به من علم دې د پاره په دې باندې اس علم نشتا علم د الله تعالی دی او د الله تعالی علم دار چې هغه وایي چې دی نه پسولې کړو نه وجلې او ما اسمان ته بر روخه جوړل بر رفعه الله الیه الله تعالی ما اسمان ته خجول الا اتباع الظن مگر دی بګمانو پسې ور پسې کیږي وما قتلوه دین دی وجلې یقینا دا خبر یقیني دا وما قتلوه وهذا القول قولا يقينيا اقول هذا القول قولا يقينيا دا يقيني خبره ده چې ته هم چې نه دی وجلې پر یقین ساته
بر رفعه الله الیه، بلکې الله تعالی خپل ځان ته اوچت کړی دی. وکان الله عزیزا حکیما، او دی الله تعالی غالب او حکمت والا. نو الله تعالی دا اوچت کړی دی، په خپل نه دی تللی بره. نو الله تعالی خو غالب دی او حکمت والا دی. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، ولستاسو دا خیال لای چې دی بستاسو په خبره اعتماد وکي. وقد كان فريق منهم، او ویو ډله په دې یهودیانو کې اسمعون کلام الله، چې د الله خبره به اورېدي. ثم يحرفونه، به دغه معنا بدلولا، من بعد ما عقلوه، پس دا غي نه چې به پوي شو، چې په ناپوهه بدله کې دغه غلطه ده، خدای به خپوي او بیا به بدله، وهم يعلمون، او دی خپودل چې دا موږ د ګناکار کوو. خودم رسول ورو په خدای ډېر زیات ځړو، زونه ډېر سخت. احادیث تموکید عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بيني وبينه نبي، زما د عيسى عليه السلام په منځ کې پیغمبر نشتا. وانه نازل، او عيسى عليه السلام برا کوزيږي. فاذا رايتموه، چې کله تاسو وینئ، فعرفوه، وی پیژنئ. رجل مربوع الى الحمره، دا څه سړی دی چې درمیانه قد والا دی او سوروالی تمایل دی، رنگ دا څه سور سپین خيسته دی. اول بیاض او سپینواله ته سور سپین دی، سور سپین خيسته دی. په دې منجدونو کې په دې ډکشنرو کې تصویري تاسو به کتلې کنه، حضرت مریم تصویري په غیږ کې ماشومي، بیا د عیسی علی السلام تصویري اختقات او تخته ولا پریخي او ګیره او خسته سړی ته وکړي. دا ته لیدل د کوم ځای پیغمبر اسلام لیدل بین ممسرتین، د دوو زیړو کپړو په منځ کې داسې زیړ بخنې کپړې اغوستي صادره، کأن رأسه يقطر، تبوي چې د سر نه وبره اساسي. وان لم يصبه بلل، اگر چې ولنواله وطنی رسیدله، دا چې واپس را کوزيږي نو داسې دوه زیړې کپړې به اغوستي او داسې د سر نه لایخته، داسې د ملغلرو په شانته تبوي چې داسې ملغلري داسې په دا وبن ختی داسې. عیسی علیه السلام برخته کنه په دغه وخت اعلان بلی، نو ولته برخه وخت نه تیرې د نو بس هم هغه کیفیت کې به بیا مرشي. عمر به هم نه تیر شوی چې څنګه 33 سال هم دغه 33 سال ځوان بین. نو فیقاتل الناس علی الاسلام، د اسلام باندې به خلکو سره جنگ کوي، په اسلام د اسلام قائد وي، د اسلام علمبردار وي، د عیسایت علمبردار ونی. دا نو فیدق الصلیب، صلیب بمات کی وی بجدا دروغجن شیم سشیرا ولی زهر پانسی شوی نو مدا تاسو د څه عبادت کوي. ويقتل الخنزير، او خنزير بمړ کی بجدا د غوخه باندې خوره، دا مردار دی، دا باندې خوره، بد خنزير غوخه خدای عیسایان خوري، عیسایان به ختم شي. ويذا الجزيه، او ټیکسونه به ختم شي. جزیه دی ته وایي چې مسلمانان په غیر مسلمو کې ځان پر وطن کې اوسېږي، موږ ټیکس راکوي، دا ټیکسونه مکسونه به ختم شي. ځکه چې وته وایي چې یا مسلمانېږي او یا د خواکېږي چې ور اخرت ته ور پناه کوم، بیا په بل قصه نه دا. نو دا د یزع الجزيه مثال. ويهلك الله في زمانه الملل كلها، تبابك الله تعالی دا په زمانہ کې ټول دینونه الا الاسلام، سوا د اسلامنا. یو اسلام به پاتې شي او نور به ټول دینونه شي، دا به ختم شي. ويهلك المسيح الدجال، او د مسیح دجال ملکی. فيمكث في الارض 40 سنه، نو د بیا وسیږي په دې ځمکه کې 40 کاله، وعده به کی، بیا به بچي او بیا به وفات شي، او مدینه منوره کې به بیا مسلمانان په جنازو کې او التبه دفن کی. دا مطلب شو. فیصلی علیه المسلمون، مسلمانان به مونږ جنازې کی، نه الب بیا وفات کی. بل حدیث عن حذیفه بن الیمان رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم انا اعلم بما ما الدجال منه، ما ته پته ده د دجال سره سدي دغه جادوګرم دی کنه، تا ته مې جادوګرم دی، یعنی د سره به د ساينس علم می، د سره به د جادو علم می، او د سره به استدراج می. استدراج معنا دا چې الله تعالی به ولدا څه قوت ورکړي چې شابه ها یو سوره د ژوند دی وای چې سوي به کی. استدراج دی چې د پر خپل کفر کې نورم ورکړي. دا مطلب احدهما نار تعججا، یو بدا سوري جدا سي خوزيږي، بدا سي لمبه به یو خوزيږي با فی عین من رآه، چې څوک ته ګوري دا پسترګو کې به ورخکاری. والآخر ماء ابيض، او بل بدا سي دا نیر چې هغه به خيسته سپینی وبي. فإن ادركه منكم احد، کپتا سو کې وطن دا بیا منتجدا وبدي او دا ور ده نفل یغمز، نو د سترګي ورپټي کی، او ول يشرب من الذي يراه نارا، او دا هغه سن دی وښ کی چې هغه ته د ور وای، هغه ور چې ده کنه پاغه دی ور شو دا غې نه دی وښ کی. ولی
فانه ماء بارد زکه هغه یخي وبدي دا هغه یخي وبدي دا ښکارا کړی دی لکه څه واياكم والاخره او دا چې بالکل یخي وبدي کنه نو دا غینه غره ځان ساته فانه الفتنه دا کدا غره فتنه دا مطلب دا دی چې د دجال دا پیسو او د دجال د مال او د دجال د چمک دمک نه غره ځان ساته خکني خرابې دي وایي په خبره باندې نو یو خو هغه چې راوځي او چمک دمک یاره او یو دا وسنه چې کوم چمک دمک دی نو دې تم غره خیال کوا واياكم والاخر واعلموا پوش انه مكتوب بين عينيه كافر د په سترګو په مخ کې لیکل دي په منځ کې لیکل دي کافر پر تندي ولا کافر لیکل دي تاسو به حیران شئ د اسرائیل چې کوم د ایر فورس تیاری دي دا غي د زینو تیارو باندې باقاعده پر فرنٹ باندې KFR ورته لیکل دي اوسم تکته شي یا چرته چانه تاسو کا وایي چې په اسرائیل کې په مسلمانانو کې د فلسطین په مسلمانانو کې څو دوستي وایي چرته د لری نه را لې تصویر والا وایي په خبره نو دا غي د ایر فورس په دی باز تیارو باندې د باز علماء کتابونو کې ما کتل دي نو هغه وایي چې په هغه باندې باقاعده KFR لیکلي شوی دي نو نه ممکنه داغه پر سر باندې کاف او فیوري لیکلي يقرأه من يكتب ومن لا يكتب کڅوک لیکل لستل کوي هغه به پیژني او کڅوک لیکل لستل نشي ان پر هغه به ان دغه کفر بداسه واضح چې هغه د چانه پناه نه وان احدى عينيه ممسوحه او دا یوا سترګې بالکل موټا میټاو شوی ده بالکل دا ګس سترګې نه ده دی باندې بالکل لاس اخیر پر راغله دا څه اواره شوی ده علیها زفرة د پاسه پیدا ورزله کده نوک پشان د پاسه په زیاتی غخرا غله دا زفرة د پاسه په زیاتی غخرا انه یطلو من آخر امره على بطن الارض دبه په اخری طلوع کې پته د دې حدیث نه دا لګی چې د طلوعونه او د خروجونه بدوي نو اخری ځن بده د بطن اردن د اردن چې د غیر علاقې نه بدره عین ممکنه ده چې یو خروج د په ایران کې او بل خروج د پر اردن کې آخري امر ممکنه ده چې اول ځل د یو مصلح پجامه کې راخکار شي او بل ځل بیا د یو مفسد پجامه کې راخکار شي یا عین ممکنه ده چې اول ځل د په کومه جامه کې راخکار شي نو د خدای دعوه به نه کړي او بیا په اردن کې چې راخکار شي نو د خدای دعوه به الته وکړي بددا داسې خبره دي چې د غیب سره تعلق دی مونږ د الفاظو نه دا مطلب مغستې شو بل مطلب مغستې شو اصل مطلب به الله تعالی ته معلوم زګدا د مستقبل خبره دي علی بیته افیق د په دې کور کې چې افیق نوم دی دا افیق نن په اسرائیل کې اوزه دا یو درده افیق وكل واحد يؤمن بالله واليوم الاخر ببطن الارض او هر څوک چې په دغه ورځ باندې ایمان لري په الله او رسول باندې نو دا به دغلتي ممکن ہے دا عربو خلق ټول یادي یا د ټول دنیا مسلمانان یادي والله تعالی عالم ته ټول خلق بدغل ته څه کوي چې الته کې با د مسلمانانو اخري معرکه بدلاوي اخرنه معرکه بدغل دامت وانه يقتل من المسلمين ثلثا او د مسلمانانو ندره مېسا 1/3 خلق به نمبل کی ويهزم ثلثا او د 1/3 حصے له شکست ورکی ويبقي ثلثا او دا نور 1/3 حصہ به پریدي ويجن عليهم الليل فدي خلق بشپراشي فيقول بعض المؤمنين لبعض المؤمنان بزن توي دا برد سره اخرنه جنگ کړي پای کې به ډیر زیات مسلمانان وجلش نو دا نور مسلمانان به وجه دا 1/3 حصے خلق 1/3 رانم شهیدان شو نو دا موږ څوک پر دنیا کې څه کوو بس ورته دي زي چې په دې لار باندې ورزو سباله ور سره اخري جنگ کوو چې موږ هم یا شهیدان شو یا خبره یو طرف ته ما تنتظرون سشي انتظار کوي ان تلحقوا باخوانكم في مرضات ربكم زي چې ورزو د خپل مرګور شهیدان سره د خدای د رضا طرف ته ورزو چې موږ هم شهیدان شو سبا من كان عنده فضل طعام فليغدو به على اخيه چا سره چې زیاتی خوراکي سبا د خپل نور مسلمان لور کی وصلوا حين ينفجر الفجر او صار وختي به منځ کو راځي صار بنن نن بصار ما منځ وختي کو حين ينفجر الفجر بالکل چې سبا نږدې راوخیږي په دغه وخت به څه کو وختي به منځ کو بیا پر دشمن ورزو او بزان په وجنو خبره یو طرف تکو
ثم اقبلوا على عدوكم، بیا به ورمخامخ شو ومخامخ شیخ خپل دشمن ته. فلما قاموا يصلون، ارګل چې دی ودرېږي د سهار په مانځه په ټیم کې مونځ کوي، نو نزل عیسی ابن مریم صلوات الله علیه، نو عیسی علیه السلام براکوشي علیه السلام، او امامهم چې دا بردی امامي فصلى بهم، نو دی ته به مونځ کی. بل روایت کې دا راځي چې نه دا مونځ د سحر چې دا بردی امامو کی، او تر دې چې دام په روایتو کې راځي چې هغه په یو مناره را کوزيږي. هغه مناره نه مراد د جمعات مناره ده یا د دمشق د مشرقي جانب یو پل له او دغه پل سره یو مناره ده. بهرحال دومره پته ده چې په شام کې برا کوزيږي. دا اردن هم د شام علاقه ده. اشه دا خبره یاد اوساته چې دا شام اوس جدا ده، اوس چې د سوریه ده نه دا جدا ملک ده، اردن جدا ملک ده، فلسطین جدا ملک ده، وایي په خبره باندې، او اسرائیل جدا ملک ده. حالانکه اسرائیل، اردن، فلسطین او شام، سوریه دا ټول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په احادیثو کې دا ټول ته یو شام ویل کی، نو دا د دې نه جدا نه ده. وایي په خبره باندې نوراب فلما انصرف ارکل مانزنه وګرځي قال وایبا هكذا معنا دا شدي خواش افرجوا عني بيني وبين عدو الله. یو خبر خوښه ما ته لار راکې د ما او د خدای د دشمن په منځ کې نن مقابله ده. عیسی علیه السلام چې اول را کوشنه اولنې خبره بده موږ به وکړو، بیا به وایي چې مال دشمن ته ور پرې ده. نو قال ابو حازم قال ابو هريره فيذوب، نو دی به ویل کېږي کما یذوب الحالة في الشمس، لکه واده چې په نور کې ویل کېږي دا دجال به واوي. او عبد الله وی کما یذوب الملح في الماء، لکه څنګه مالګه په اوبو کې ویل کېږي. وصلت الله عليهم المسلمين، الله تعالی به د مسلمانان ور مسلط فيقتلونهم دا بتول وجني حتى ان الشجر والحجر لا ينادي، چې ونه او بوټي باواز کوي یا عبد الله مسلمان یا عبد الرحمن یا مسلمان هاذا يهودي، دا د يهودي، دا به سره د يهوديان مرګري کړي ودا د يهودي د فقتلهم ملائکه. نو فینفیهم الله، الله تعالی بدی ختم کی. ويظهر المسلمون، مسلمانان بغالب شي. فيكسرون الصليب، صلیب بمات کی. ويقتلون الخنزير، وخنزير بملکی. ويزعون الجزيه، او ټیکس مکس به ختم شي. بينما هم كذلك، دی په دغه حالت کې اخرج الله اهل یاجوج و ماجوج، الله تعالی به یاجوج ماجوج را پیدا کی. بد دی باندې نه پوي دا یاجوج ماجوج بسنګي، خو زما اندازه دا د احادیث پرانا کې چې دا یاجوج ماجوج یو داسې قوم دی چې دا اوس په ځمکه کې چرته دن نه دی، او په شمالي علاقو کې دی، او په ځمکه کې دن نه دی چرته، او بیا براوزی چې راوزی نو بیا بزی. نو دا روایتو کې چې دا راځي چې زی، نو زما دا خیال یا به دا زما خوش فهمی چې مونږ به بچیو او د عربو طرف ته او د فلسطین او د بحیره د اردن طرف ته، ځکه چې اولنې سفر چې داغي کیږي نو هغه به بحیره طبریه طرف ته، بحیره طبریه په اردن کې ده، نو اولنې سر به داغي اردن ته ځي. نو زما دا رائے ده چې کېدې چې زمونږ باندې د نبی فتنې چې راغلي دي، نو دا به زمونږ نه الله تعالی قبول کړي او د دې شذونه به مونږ الله تعالی بچ، او والله تعالی اعلم. خدا سي په دې احادیثو کې دا راغلي، ځکه چې دا وي طبریه ته. نو فیشرب اولهم البحیره، نو د دې قطار او د دې لخر د اولنې حسابه بحیره طبریه ته ورسیدا په اردن کې ده، او التباغه وب ختم کی. وقد استوقوه، او دا وب بدیس کلی ويجيء اخرهم، او چې اخري سره راشن دا وب ویس کلی. فما يدعون في قطره پای کې به یو قطره پرې نه دی. فيقولون، ندی به بیا وی ظهرنا على اعدائنا، خپل دشمن غالب شو. قد كان هنا اثر ماء، دلته پته لګی چې دلته مخکې وبو انسانانو، او هغه موږ دا ختم کړو. نو ځکه چې څوک بوله مخې نه ورځي، څوک بوله مخې ورتلې نشي، دا ډېر زیاتی. فيجيء نبي الله صلى الله عليه وسلم اصحابه وراه، دا الله پیغمبر او دا مرګري بر دخوا د دې پشراشي حتى يدخلوا مدينه من مدائن فلسطين، د فلسطین یو خارطبه نوځي يقال لها لد، چاغه ته لد ویل کېږي. په دې لد په دې ځای باندې نن سبا د اسرائیل ورډه ده، والله علم چې دا غلطه به د هوایي ډېر راځي کدا جدید نظامی. نو فیقولون ظهرنا على من في الارض، دا یاجوج ماجوج به وایي چې د ځمکې خلق هم مغلوب کړه. فتعالوا نقاتل من في السماء، راځي چې جګړه وکړو دا چا سره چې په اسمان کې دي. نو داسې به وایي، نو کېدې شي دا مطلب چې د ملائکو سره جګړه وکړو، اعوذ بالله د خدای سره داسې به.
فيدعو الله نبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فدغه وخت ود الله تعالی نبی دعا وغواړي د دې خلاف بخیری وکي فيبعث الله عليهم قرحه في قلوبهم الله تعالی په دې باندې زخمونه او دانې براو خېجه دې پرې مارو کې فلا يبقى منهم بشر په دې کې به یو انسان هم پاتې نشي یو تن بم پکې پاتې نشي فتوزی ریحهم المسلمین د دې د مرداره د ابوی به مسلمانانو له تکلیف ورکی فیدعو عیسی صلوات الله علیهم عیسی علیہ السلام به بیا دعا وکي فیرسل الله علیهم ریحا الله تعالی په دې باندې هوا راولېږي فتقذفهم فی البحر دا مرداران په دریاب کې ورواچي اجمعین ټوله هاذا حدیث صحیح د دې ډېر خبره داسې دي چې تبه به ځکه په پوی نشم نماوي په ټولو هیڅ کوم نه پويږي خبر داسې دی واورید او نور خبره هغه دي چې زما استاد چې کم کار دی غدار د فتنو د الله تعالی نه د بچ کېدو امان غواړي واخر دعوانا بالحمد